أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قلتم هرگل تاسو يا موسى أي موسى عليه السلام لن نصبر هرگز من صبر نشو کولی على طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فدعو پس دعو غواړه ته لنا زمون د پاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چروبشي زمون د پاره مما د هغه سنه تنبت الارض چرټکی زمکا من بقلها د ساګونه یا د تلکارونه سبزونه د ټول مراد کېدلی شي وقثائها او د بادرنګونه یا د ترونه وفومها او د غنمو یا وعدسها او د مسورونه وبصلها او د پیازونه. اصل کې دا هم هغه واقعیا ده د میدان تیه چې دیګر په میدان تیه کې ونو دی تب الله پاک جل جلاله دو قسمه خوراک ورکو، یو من او بل سلوا. من هغه خوږ خوراکو او سلوا چې کومونه دا مړزانو ته ویل شي. دا دوه قسمه خوراک په الله پاک جل جلاله ورکو او دوی بیا اوبو غوښتلی نو الله پاک جل جلاله موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې دا عصا د امسا چې کوم استاد د لخته دا د ګټې لرا پرېده چې ګټې لرا پرې خو د ګټې د سلور وړو طرفونو چینه روانې شوې درې چینه نو 3 4 12 نو 12 چینه روانې شوې او بنی اسرائیل چې کوم د يهود نو دا هم 12 قبیلې وو نو هرې قبیلې ته خپل چینه چې کوم دی ورسېدل او دا غرنګ د سوري تنظیم علوم الله پاک د وریځې په ذریعہ باندې کړو. د رڼا تنظیم او د الله پاک جل جلاله د یوستنې د نور یوستن او د اسمان او د زمکه په منځ کې قائمه شوله هغه به ترڼا کوله نو ټول سہولیات دي ته موجودو نو دی بیا په دغه باندې صبر اونکو نو دی وی موسی علیه السلام ته یا موسی علیه السلام د خپل رب نه سوال وکړه مونږ ته یو قسمه خوراک نه کوم دي تنگ شوی په دې باندې مونږ صبر نشو کول مونږه د څه ځای ته اولېګا چې هغه زینه د زمکه نه کم سيزونه را ټوکیږي چې هغه مونږ ته ملاويږي. پیاز راته ملاويږي، مسور راته ملاويږي، دال راته ملاويږي، بادرنګ راته ملاويږي چې دا ټول سيزونه مونږ ته ملاويږي نو موږ بیا خوشاله. موسی عليه السلام ته فرمایل تاسو هغه د اعلی سیس په بدله کې هغه ادنا سیس قبلوي د خپل سیس په بدله کې چې کوم دی خوراک سیس قبلوي خراب سیس قبلوي انداسو هغه سیس غواړي چې خپل سیس ته الله پاک درګي پاک په تیار باندې من او سلوا او څه کړهو پکې نشته دی نو تاسو دا غي په بدله کې یو خراب سیس خوري در باندې بېږي پټي کې لګي ګوټ کې للون کې او بخور کې او مشقت سره چې کوم دی خپل رزق حاصله او چې د پاسه باندې ګرانیم راشي نو دا دومره کړهونه قبلوي نو هغه معمولی غوندي سیس د برا دومره اعلی قسم سیس چې کوم دی د خپل ځان نه بوزي پاغه باندې خپه خوشاله پینې او په خراب سیس باندې خوشاله دی وی هر څه چې موسی عليه السلام دی الله پاک د سوال وکړه چې الله پاک جل جلاله مونږ زمکه ته اولیږي د زمکه ته چې دا هغه ځای کې مونږ خپل کارونده کو دا کوم سيزونه چې د زمکه نه راټوکیږي چې دا مونږ ته ملاوي نو موسی عليه السلام او فرمایل چې د مخامخ کته خار ته کوش شدل ته وسنه ملاوي نو الته به دا کوم سيزونه تاسو غواړئ نو دا به تاسو ته ملاوي دي هغه واقع اصل کې قران کې تاسو ما ویلو چې قران د کیسو کتاب نه دی چې غونډه کیسه په یو ځای الله پاک ذکر کړي بلکې قران د عبرت کتاب دی چې کوم ځای کې عبرت حاصلېږي نو د کیسې هغه ټوکړې طرف ته چې کوم دی الله پاک اشاره کړي صرف یو کیسه په ټول راغلي د واقعیا یوسف علیه السلام هغه سراسر ایګم د الله پاک ډېر حکمتونه دي نو څومره واقعیات کې سمخ کې وسورستو د کیسې د واقعیا بعضي سره چې کوم دی مخ کې ذکر کړي دي او بعضي چې کوم دی ورستو ذکر کړي دي نو دا ټول د میدان تیه واقعیا دینه مخ کې دا وې د استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر دا هم د میدان تیه واقعیا
چې موسی علیه السلام هغه ټاټه چې کوم دی په امسا باندې واله او دا د میدان تیه هغه واقع ده هغه واقع طرف ته اشاره کی واذ قلتم هرغل تاسو وی یا موسی اے موسی علیه السلام لن نصبر هرگز من صبر نشو کولی علی طعام واحد په یو قسمه خوراک باندې فدعو پس ته وغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج چې راوباسي لنا زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې راټوکي ځمکه من بقلها د ساګونه یا د تلکارونه د سبزونه وقثائها او د بادرنګونه وفومها او د غنمونه وعدسها او د مسورونه وبصلها او د پیازونه قال موسی علیه السلام فرمایل اتستبدلون آیا تاسو غواړئ تاسو بدلوئ الذي هغه څیز هو ادنا چې هغه کمزور دی ادنا دی بالذي د هغه څیز په بدله کې هو خیر چې هغه ډیر بهتر دی اهبطوا لاندې کوشه مصرا یو ښار ته فان لکم بېشک ستاسو دپاره ما هغه څه دي سألتم چې تاسو غواړئ وضربت او واچول شو علیهم په دوی باندې ذلت والمسکنت او مسکنت یعنی محتاجی وباء او اختش دوی بغضب من الله فغضب د الله تعالی یهود باندې به همیشه لپاره غضب وي او همیشه لپاره به دوی دی چې کوم دی محتاج وي او همیشه لپاره دوی باندې ذلت وي قرب قیامت پورې به د دې حکومت او سلطنت او بادشاهي نه راځي روب والا بادشاهي به د دې نه راځي او قیامت ته نږدې چې کله دجال راشي د څلوېښتو ورځې به د دې حکومت راځي او هغه هم څلوېښت ورځې وي او څلوېښت ورځې پس بیا حضرت عیسی علیه السلام راشي دجال به هم ختم کړي څومره یهود شي دا ټول به ختم کړي نو د دې به حکومت او سلطنت چې کوم دی نه راځي د دې آیات نه خدا معلومیږي چې د دې به مکمل چې کوم دی حکومت نه راځي د دې بادشاهي به نه راځي د دې سلطنت به نه راځي او دوی به غالب کیږي نه دوی به همیشه لپاره د دلالت او د ذلت چې کوم دی ژوند تیري نو دلته کې چې مونږ وګورو ذهن کې یو سوال پیدا شي چې ولې اسرائیل چې دي نو دا خو یهود دي دوی ته هم الله پاک حکومت ورکړی دی نو د دې تفسیر په بل آیات کې راځي ضربت علیهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس په دې باندې با واچول شو علیهم په دوی باندې الذلة ذلت اينما ثقفوا کوم ځای کې دوی وي الا بحبل من الله مگر دا چې د الله رسول ونیسله اسلام قبول کو دین بیا د ذلت وزي د يهود شي دي چې کوم ځای کې دي د ذلت ژوند تیری دی به بادشاهي نه راځي خو الله پاک سره شرط لګوي الا بحبل من الله او د الله رسول ونیسله د الله په ذمہ داري کې رااله یعنی مسلمانان شول بیا به حکومت هم راځي او د ذلت پتی لري شي دا رسوي پتی لري شي وحبل من الناس او یا د خلکو په ذمہ داري کې رااله د خلکو یا به د الله غلامی اختیاري نو دغه نه بوزي د ذلت نه بوزي او یا به د خلکو چې کوم دی غلامی اختیاري اسرائیل چې څومره دي نو دا خو د امریکا او د برتانیې غلامان دي دا غوی په اشارو باندې چلیږي بس یو د کوم حکم کې دی دغه تعمیر کوي خپل خو د دې حیثیت نشته د ګودي خپل لاس وباسل نو دوه درې ورځې کې به دی حکومت چې کوم دی ختم دی خو دغه په اشارو باندې چې کوم دی چلیږي مثال د تورې دی یا د کریرې دی بلې ونی پورې یا بل دغه پورې ځان باندې کې هغه ته ورخیږي خپل حیثیت خپل ته نه د دین نشته دی نو دی کو اوس دغه د بچوم دین د امریکای په وجه باندې بتی الا بحبل من الناس د خلکو غلامی اختیار کړی دا نو ذلت خو پکې شته دی خو ذلت سره پټ شوی دی او د الله غلامی اختیار کړله بیا به دین چې کوم دی ذلت اوزي او بیا موږ سوچو لکه د يهود چې دی يهودو د اسرائیل د دې شریعت ټول نړومبه موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام مخکې تیر شوی دی او د نبی علیه السلام نو مخکې تیر شوی نو دی مخکې د شریعت او د تهذیب د ټول نړومبنه دی او کو دې ته موږ وګورو نو اسرائیل وړو کې غونډه کې ملک دی په لږ ځای کې دی راجم شي او د دین روستو چې کوم عیسایان راغلي دي هغه دنیا شي ملکونه دي بیا مسلمانانو ته وګور دنیا شي ملکونه دي دهریو ته وګوره دنیا شي دي او دی د ټولو نه مخکې راغلي دي د دې شریعت چې کوم د ټولو نه مخکې وو پیغمبر د ټولو نه مخکې وو د هغې باوجود د دې لږ غونډه کې ځای د بلغ غونډه ځای کې آباد شوي فلسطین ټول هم نه د لږ غونډه ځای کې دی آباد شوي نو دا الله پاک جل جلاله د دې هغه روب او د دې بادشاهي دا تر قیامت پورې نه راځي او کو راځي نو الا بحبل من الله یا بحبل من الناس یا بدی د خلکو چې کوم دی په ذمہ داري کې بوي د خلکو غلامی بګي او یا بد الله غلامی کې نو چې الله غلامی وکي نو مکمل به د هر سنه چې کوم دی د غضب نه بووزي او د ذلت نه بووزي
او کنه د خلکو غلامی کوي سره به ذلت په پټ نور به ذلیل وي تر قیامت پورې به د ذلت ژوندۍ تیر دې ځای کې الله پاک فرمایي وضربت او واچول شو علیهم بدوی باندې الذلة ذلت والمسکنة محتاج دو قومونه دا دنیا کې اهل علم دي یو يهودو او یو مسلمانان دي ته الله علم ورکړي يهودو ته الله حسن هم ډیر ورکړي او من حيث القوم پردن من حيث القوم الله دي ته په هم ډیر زیاته ورکړي ډیر په يهود الله پاک ورکړي د دې هر څه باوجود مانو ته الله ورکړي دي او د هر څه باوجود با دوی چې کوم دي د ذلت ژوندۍ دي د هر څه ته الله پاک ورکړي دي او د هر څه باوجود به د ذلت ژوندۍ دي او ضربت او واچول شو علیهم بدوی باندې الذلة ذلت والمسکنة محتاجی وباء او اختشوا بغضب من الله فغضب د الله ذلك بانهم دا په دی وجه چې دوی کانو یکفرون دی به انکار کولو کفر به کولو بآیات الله د الله د آیاتونو د الله د هغه آیاتونو به انکار کوم چې په تورات کې زبور کې انجیل کې او هغه آیاتونه چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صفات مبارک راغلي د نبی اسلام صفات په بیان کړیو دی به هغه آیاتونه نه منل دغه نه به انکار کوو ويقتلون النبیین او دوی به قتلول انبیا بغیر الحق پنا حق باندې انبیا چې کوم دي ډیر زیات انبیا قتل کړي دي حضرت یو حدیث کې راځي چې دی په یو ځای باندې په یو ورځ باندې او یا انبیا علیهم الصلاۃ والسلام قتل کړي ایو حدیث کې راځي چې یو کلی ته یو علاقې ته الله پاک جل جلاله 3 پیغمبرانو لېږل 3 پیغمبرانو ولېږل او دغه علاقه کې 3 قوم وو نو دې ټولو سنا وکړه چیر دا پیغمبران مړګو دي هم تنګړي روزانه دعوت راکړي نو ټولو سنا وکړه سار یولس بجولې 3 پیغمبران چې کوم دی وجل هغه شهیدان کړل 3 پیغمبران هغه شهیدان کړل او دا چې کوم حواریینو کوم امتیان 170 کسان نو هغه ورپسې لاړلو ورته دا تاسو چلو کړل دا خو پاک خلکو دا ولې تاسو شهیدان کړل وی تاسو هم د دې ملګری هغه 170 کسان هم شهیدان کړل یحیی علیه السلام سره په دې شهید کو چې د ملک بادشاہ د خپل خورزي سره نکاح کوله نو یحیی علیه السلام پسې لړ ورته وی چې ګور دا ستا خورزه ده او د دې سره ستان نکاح چې کوم دی جایز نه دی هغه وته ته بادشاہ کو زه بادشاہ هغه بادشاہ ته هم د الله حکم راوړی دی چې په دې باندې ستا د نکاح ستا د خپل خورزي سره جایز نه دی د الله نافرمانی ده نو هغه په دې وجه باندې 19 قتل حضرت زکریا علیه السلام پسې شو هغه د ډډې ونه ته ورنن وته نو اره ور پسې وروړه په غونه کې چې کوم دی د نار ډیر انبیاء علیهم السلام دی قتل کړی دي چې یو پیغمبر سو قتل کی شهید کی وی د الله غصه تر هغه پورې نه یخیږي تر څو پر چې الله پاک د او یو زرو کسانو نه انتقام نه اخیست دي څومره پیغمبران چې کوم د شهیدان کړي چې دی باندې د هر څه د وجوه شو ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله چې دی به د الله د آیاتونو نه انکار کوي ويقتلون النبیین او دی به قتلول پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې نو هر پیغمبر چې کوم دی چې شهید شوی دی هغه پنا حق باندې دی او دلته بغیر الحق پنا حق دا کې دی په دی وجه ولګو چې دا هغه سي پنا حق باندې خدا دی غنل چې دا مونږ پنا حق دی دم دا پته و دی په ځړ کې دا خبره غنله چې دا مونږ کوم انبیاء علیهم السلام شهیدان کو دا پنا حق باندې مونږ شهیدان لکه مونږ پنا حق یو او دا پیغمبرانو او دا انبیاء دا په حق باندې دي نو دی په خپل ځړ کې دا غنله چې دا پنا حق مونږ پنا حق یو دا پیغمبران په حق دي نو د دې دا قتل چې کوم دی دا ناجایز دي چې مونږ کو او دا غي باوجود پیغمبران او انبیاء علیهم السلام دي قتل کړل ذالک بما دا په دی وجه عصو چې دوی نه فرمانی وکړه وکانو یعددون او دی د حد نه تیریدونکي واذ قلتم او هر کله چې تاسو یا موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز مون صبر نشو کولی على طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فدع لنا ربک واست غواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه یخرج لنا شرعو به زمونږ د پاره مما د هغه سنا تنبت الارض شرعتکی ازمکا من بقلها د ساغنا وقثائها او د بادرنګونه وفومها او د غنمونه وعدسها او د مسورونه وبصلها او د پیازونه قال موسی علیہ السلام او فرمایل اتستبدلون آیا تاسو بدلوي الذي هاغسیز هو ادنى تاسو اخلی اتستبدلون تاسو اخلی تاسو بدلوي الذي هاغسیز هو ادنى چې هغه کمزوري دی بالذي په بدله د هاغسیز کې هو خیر چې هغه ډیر بهتر دی چې هغه
ادناسیزو دغه مسورو دالو او د پیاز وغیره دي بالذي په بدله د هغه کې هو خیر چې هغه ډیر بهتره دي چې هغه من او سلوا دي اهبطوا تاسو لاندې ګوشه مصر یو خارته فإن لكم بشک استاوس د پاره ما هغه سدي سالتم تاسو غواړئ وضربت عليهم الذلة او واچولې شو په دوی باندې ذلت والمسکنه محتاجي وباء او دوی اختشوا بغضب من الله بغضب الله ذلك بانهم دا پدې ول چې دوی کانوا یکفرون دوی به انکار کوي به آیات الله د الله د آیاتونه د الله هغه آیاتونه چې کوم کې د نبی علیه السلام صفات راغلي دغه نه انکار کوي ويقتلون النبيين او دوی قتلول انبیاء علیهم السلام بغیر الحق پنا حق باندې ذلك بما دا دی وجه عصوا چې دوی نه فرمانی وکړه وکانو يعتدون او دوی د حد نه تیر شول د حد نه تیریدونکي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای دې کې څومره غلطي کوتاهي زموږ شوي خدای پاک موږ ته معاف کړي الله موږ صحیح ټیک ټیک د قرآن د تفسیر او ترجمه کولو توفیق او طاقت راکړي الله موږ ډېر کمزوري ضعیفان یو خپل مدد او نصرت سره شامل حال کړي الله څومره ملګري راځي سره زموږ ټول ته د قرآن فوها د قرآن فهم راکړي الله په قرآن موږ پوهه کړي الله په قرآن مجید موږ ته د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الله څومره ملګري راځي دي چې څومره بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي الله څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي الله څومره پریشان حال دي پریشانه ختم کړي څومره نه حق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الله موږ ټول مسلمانان د دنیا آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو ژوند راکړي الله دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیا د رسوای د ژوند نه موږ ټول مسلمانان بچ وساتي الله مال جانو هوتاڼو تاثیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو بچ وساتي خدای د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کړي په وخت ځن قدر مو زړه په صدق سره په جبدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول